أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 5 آیات نمبر 45 46 47 48 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د دې آیات شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلي دي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. چې کله حضور علیه الصلاة والسلام باندې سورة لهب تبت یدا ابي لهب وتب دا سورت چې نو هغه نازل شولو چې په دې کې نو هغه ابو لهب ته خیرې وي او د هغه کور والا ته نو حضور علیه الصلاة والسلام یو پیره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره چې نو هغه ناس ولو او په دې کې د ابو لهب کور والا ام جمیل د چې نو هغه را روان او په لاس کې سره چې نو هغه یو کمر ونو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د الله رسول د خزر را روانه ده د دې اراده خطا ده او د دې حالات چې نو هغه بل شانتی دی او جبوره هم ده. نو تاسو چې نو هغه د دې نه پناه شي ځان پټ کې اسینه تاسو ته تکلیف در ورسي تاسو ته سووي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې بخیر دی راضي دي الله رب العزت چې نو هغه به زما او د دوی په منځ کې چې نو هغه پرشته پرده چې نو هغه حایل کې دا به راشي خو ما به ویني نه په ما باندې به چې نو هغه نظر نه لګي. نو دا چې کله راورسېدلم نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته نه ښکاره کېدلو. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام نه لیدلو نو د نبی علیه الصلاة والسلام د نه لیدلو په وجه باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل این صاحبک ستا هغه ملګری چې دی نو هغه چېرته لاړو د هغه زمونږ حج وکوي موږ ته بد ردي وایي ځکه د هغه صورت چې نو هغه نازل شوی و د هغه خو عرب ول پوهېدل پې. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ورته وفرمایل چې حضور علیه الصلاة والسلام خو نه شاعر دی ځکه عام طور ته حج و خلک کوي د بل سپک وایي نو دا کارونه اکثر شاعران کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو نه شاعر دی او نه نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې نو هغه داسې کلام نازل شوی دی چې په هغې کې ته چا حج وایي. نو په دې کې خو د چا حج و چې نو هغه نشته نو څنګه ستا حج وکوي. نو په دغې باندې چې نو هغه دا صورت چې نو هغه نازل شو حضور علیه الصلاة والسلام او د هغوی په منځ کې د قشان پرده راله. نو چې کله دا واپس شوله چې کله دا چې نو هغه واپس شوله نو د دې د واپس کېدلو نه وروستو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما چې نو هغه ورته ویلو چې د الله رسول ولې دې تاسو نه لیدلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه دې مونږ نه لیدلو زما او د دې په منځ کې الله رب العزت چې نو هغه یو پرده حایله کړې وه. بیا په دې ځای کې نو هغه حضرت امام د مفتی شفیع رحمه الله غالبا چې نو هغه د قرطبي په حوالې سره لیکلی دي حصار یو څو آیاتونه 3 آیاتونه لیکلی دي چې کله د آیاتونه سړی وای نو دا سړی به نو هغه د دشمن نه د هغه چې نو هغه په امن کې وي د هغه به دته پهنچ نه کېږي دی به نه. خدای سر زما چې هغه خپل یو تجربه ده او زه د ډېر وخت نه ویم هم او بعض وخت کې انسان د هر سړی ته څه نه څه حالات او خبرې چې نو هغه راځي. نو زما ډېر وخت نه خیال ومه چې نو هغه سوره هم درس ملګري دوی ته چې نو هغه زه دغه اجازت ورکړم خو اوس د آیات سمون متعلق چې نو هغه رالو
نو زه ته یو آیات خیم سورت یاسینو. دغه بهترین حصار دی چې کم ځای کې هم دشمن یا د بل یو ځای چې دی نو هغه داسې یو خطره یا دغه انسان ته، نو دغه حصار د سحر او ماښام 41 پیرې چې دی نو هغه د آیات وایي. خو د ټولو نه ښکلې طریقه ما په یو بله تجربه هم شوې ده. دا حصار چې کله وایي نو نیتونه انسان ډیر شي کولی شي، خو اولنی نیت دا کوي چې یا الله دا زما حصار مانه دیوال چې هغه چې نو هغه حایل جوړ شي. نو اولنی نیت پیدا کوي چې یا الله زه دا کم حصار دا کم آیات ویم نو دا زما او زما د لوی او وړو ګناهونو په منځ کې حصار جوړ کړي او حایل جوړ کړي. اولنی چې نو هغه نیت پیدا کوي. او بیا د دغې نه وروسته یا الله دا چې نو هغه د ساحر سحر ته، د شریر شر ته، د حاسد حسد ته، او دغه شان د ناظر چې نو هغه نظر ته، چې څوره هم چې نو هغه انسان ته د کم ځونه مشکلات چې نو هغه راځي. او بیا لنډه ده چې تمام نقصانونو ته یا الله زه دا چې نو هغه حصار ویم دا ورته دیوال کوم، تو زما او د دې په منځ کې چې نو هغه دا دیوال کې. خو ما ته وی اولنی نیت به پې د ګناه کوي چې الله زه چې نو هغه دا لوی او وړوکې ګناه په منځ کې چې نو هغه زه دا حایل کوم چې زما او د ګناهونو په منځ کې چې نو هغه دا حصار حایل کړي او ما د ګناهونو نه وساتي. نو سحر چې چا 41 پیرې وویلو یقین سره انشاءالله تر ماښامه پورې به الله د تمام نقصانونو هر څونه چې دی نو هغه حفاظت کوي. او د دغې سره سره الله پاک به د دې انسان حفاظت چې دی نو هغه د لوی وړو ګناهونو نه هم کوي. ماښام دی وویلو د سحر پورې چې دی نو هغه دغه حفاظت به کېږي. آیات نه نو هغه دا دی وجعلنا من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. سورت یاسین دغه آیات نه نو هغه دا وایي ما ته چې به کومه سلسله راغلې د ټولو ملګر چې څوک هم اوري د هغوی ټولو د نو هغه دغه اجازت دی. خو ما درته ووی اولنی په نو هغه د ګناه او د خپل په منځ کې نو هغه دا وایي. نو بهرن الله وایي اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون. ته چې کله چې نو هغه قرآن پاک لولئ نو موږ به ستا او د هغې کسانو په منځ کې چې د هغوی په آخرت باندې چې نو ایمان نه راوړي حجابا موږ به حایل کو پرده مستوره چې نو هغه رازوړندې کړی شوي. لکه څنګه چې د دوو کسانو په منځ کې پرده چې نو هغه رازوړنده شي او بیا دې د اخوا دېخوا یو بل نه ویني دغه شانتې چې نو هغه وشول او دوی بیا نه لیدل. وجعلنا على قلوبهم اكنة او موږ به وګرځو د دوی پر زړونو باندې چې نو هغه پردې ای یفقهوه دا چې دوی په دې قرآن پوه شي یعنې په دې پوه نه شي. وفي اذانهم وقرا او د دوی په غوږونو کې چې نو هغه دروندوالی بوجو سیکه. اوس د انسان ذهن ته بدل دی نو هغه یو اشکال راځي سوال راځي چې کله الله رب العزت په خپله کله وایي چې ما د دوی پر زړونو باندې پردې اچولي، کله الله پاک وایي چې نو هغه ما د دوی نظرونه ختم کړي، کله الله پاک وایي د دوی غوږونو کې ما سکه اچولې ده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نو چې کله الله په خپله د دوی سره دا چل کړی دی نو بیا ولې الله دوی له سزا ورکوي؟ ځکه د دوی چې کم د هدایت ذرایع او لارې وي نو هغه لارې خو له خدای بندي کړی دي. نو چې کله ولا خدای دغه لارې بندي کړي نو دوی ته بیا هدایت ولې هدایت نه کېږي نو په دې ولا الله سزا ولې ورکوي. دا یاد ساتئ د قرآن لفظي ترجمې سره سړی ګمراه کېږي. د قرآن لفظي ترجمې سره اکثر انسان چې دی نو هغه ګمراه کېږي تر څو چې د دې تفسیر نه ویلی او تر څو چې دی چې نو هغه یو استاز ته یو قابل یو چې نو هغه صاحب ته نه ناست او د هغه نه زده کوي نه هغې پورې دی چې نو هغه دی نه خیر د ده نه نه غوړېږي شر چې نو هغه به د سوا کېږي. نو داسې قسم چې کله آیاتونه شي نو دی بیا په ششو پن کې شي او بعضې کرته اکثر دا چې نو هغه به یې کوي بیا ګناه کوي او وایي دا خو دقه شانتې لیکلی شو که نه او خدای وایي چې ما پې پرده چولې زما په زړه باندې دا دقه راغلې وه. نو د دې آیات بالکل د دې جواب په اسان الفاظو کې الله رب العزت نو هغه 40 سپاره کې آیات نمبر 4 کې نو هغه په آیات نمبر 5 کې حامیم سیده سورت نو حامیم سیده او پارت نمبر 24 کې نو الله رب العزت دا غي کړی دی دا دوی په خپل نو هغه گمراهي خوخه کړی و او د الله قانون دا دی چې څوک کم کار خوخي الله په هغه طرف باندې بیا یو ورته اسانه. نو الله وی وقالو قلوبنا دی بویل دی کافرو چې زمونږ زړونه فی اکنتن په پرده کړي
په تور د تمسخر او د جنانو هغه د مذاق مې ویلو مما تدعون الیه د هغې کتاب هغې دین نه چې کم توی مونږ هغې ته رابلې نو زمونږ زړونه په پرده کې دي دغه دین مونږ نه قبلو دغه زمونږ ته نو آنش راتلی وفي آذاننا وقر او زمونږ په غوږونو کې سکه د دنوالې دی بوج دی ومن بیننا و بینک حجاب او زمونږ او ستا په منځ کې چې نو هغه پرده ده فعمل اننا عاملون تو خپل عمل کوه موږ به خپل عمل کوو نو چې کله انسان د په خپل د اراده چې نو هغه د هدایت او د الله د رحمت د طلب نه کړي الله دې چاته هدایت نه کوي مخکې چې نو هغه سورت رات کې هم وضاحت تیر شو نو هم دغه وجه ده بعضې کله ته وګوره مونږ چې نو هغه ثابت قرآن پاک درس ختم شو دویم اید الحمدلله ثم الحمدلله شروع د 15 ته ورسېدو خو بعضې مونږ وګورو دنیا داسې اورو خو مونږ کې د یوې ذرې 1% چې نو هغه بدلون نه دی راغلی ولې نه دی راغلی مونږ لا اوسه پورې دغه اراده کړې نه ده چې زه به ځان بدلوم قرآن خو هغه قرآن دی هغه هدایت دی او داسې هم شته دنیا کسان چې دی نو هغه پکې دا دي چې د هغوی کله اورېدلې دا دی د ډېرو لوی ګناهونو نه توبه وباسلي لکه اوس د دې مزدیانو هغه مونږ ویلو مخکې ورځو کې د دې وسیانو شعبان دا روجو نو ماته یو کس وی چې مونږ کور کې درس واورېدو صرف زمونږ په کور کې یو کس او د هغه هم شرعي طور باندې بیمار ولو هغه روجه نه ونیولې نورو ټولو خلکو ونیوله د شپې چې تاسو کوم ویلو هغه عبادت هغې طریقې باندې وشولو نو چې کله انسان د طلب باندې کینی او د هدایت په نیت باندې چې نو هغه کینی بیا ورته الله چې نو هغه هدایت ورکوي خو چې کله دغه نه یې کړي نو داسې نه کوي نو ځکه الله وایي د دوی چې نو هغه د دوی پر وړونو باندې پردې دي او د دوی په غوږونو کې بوج دی و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده او کله چې تو د خپل رب یوازې چې نو ذکر کوي چې صرف د عبادت لایق یو د الله ذات دی د الله نه ما سوا نشته ولو علی ادبارهم نفورا نو دوی په شاګانو باندې روان شي او نفرت کوونکي الله وی نحنو مونږ چې نو هغه خپو یو بما په هغه سیستمعونه به چې دوی د پیغمبر علیه السلام او د قرآن متعلق چې کومې خبرې کوي اذ یستمعون الیک او دوی چې کله غوږ دی تا ته و اذ هم نجوا او کله چې دوی پټې سرګوشي کوي نو سوی دا ظالمان اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو چې نو هغه تابعداري نه کوئ مګر د یو داسې بني آدم چې باغه باندې سحر چې نو هغه شوی دی العیاذ بالله د باندې سحر شوی دی نو دی چې دا کمې خبرې کوي العیاذ بالله نو دی چې دا کمې ګډې وډې وایي چې خدایان دا توره کار نشي کولی صرف یو خدای دی نو دا په ده باندې سحر جادو شوی دی د هغې د وجې نه د په مغزو کې چې نو هغه فطور راغلی الله وی انظر وګوره دی بېوقوفو ته کیف ضربو لک الامثاله دوی څنګه ستا دپاره مثالونه بیانوي کله درته مجنون وی کله درته ساحر وی کله درته شاعر وی کله درته کاهن وی فضلوا فلا یستطیعون سبیلا دوی ګمراه شول د سمې لارې نه چې نو هغه ښویدلي دي فلا یستطیعون سبیلا پس دوی چې نو هغه روغه لاره سمه لار چې نو هغه نشي موندلی الله دې موږ د دغه ګمراهۍ نه چې نو هغه محفوظ کړي او په خپل امن کې وساتي وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او هر کله چې تلولې قرآن جعلنا نمونکو بینک پمنځ تا و بین الذین او پمنځ دای کچا کې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې حجابا یو پرده مستوره پټه مستوره زوړند کړې شوي وجعلنا علی قلوبهم او مونږ وغورځو د دوی په زړونو باندې اکنتن پردې ای یفقهوه چې دوی پوه نشي په دې وفي آذانهم او د دوی په غوږونو کې وقرا چې نو درنوالی سیکه و اذا ذکرت او هر کله چې تو یادې ربک خپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یوازې یعنې چې د عبادت او لایق صرف یو د الله ذات دی ولو نو دوی وګرځي علی ادبارهم په شاګانو خپلو نفورا په نفرت کې یعنې نفرت کوونکې نحنو مونږه عالم خپ وایو بما په هغه څه یستمعون چې دوی اوري به دا اذ یستمعون الیک هر کله چې دوی غوږ دی ستا ته و اذ هم او هر کله چې دوی نجوا پټې پټې صلاح جرګې کوي اذ یقول الظالمون او هر کله چې وایي ظالمان ان تتبعون چې تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مگر د یو سړي مسحورا چې په هغه جادو شوی دی
انظر وګوره کیف ضربوا لك څنګه بیانې تا د پاره الامثال مثالونه فضلوا پس دوی بیلار شول گمراه شول فلا یستطيعون سبیلا پس دوی نشي موندلی لار